دې ذوالحجې داسې وظیفه درته وښیم چې انشاءالله په دې 9 ورځو کې عرفې ورځې پورې 3 ورځې مسلسل دا وظیفه وکړئ په یو وړاندې دویم دریم یا څلورم پنځم شپږم اووم اتم نهم ذوالحجې هره کومه چې مسلسل 3 ورځې به کوئ انشاءالله ټول حاجتونه هم پوره شي کوم حاجت لپاره خصوصا کوئ مالی ټینشن دی جادو دی پریشانی ده سختی ده حاجت نه پوره کیږي او نور څه مسلې مسایل دي دشمنانو خطرې دي چې کوم حاجت لپاره کوئ انشاءالله صرف 3 ورځې وکړئ دعا به راته کوئ او که 3 حاجتونه یې 3 ځله وکړئ 3 چانس دي در سره سبا نه به غالبا شروع کیږي پاکستان کې او کوم ملک چې کله شروع شي د هغې خپل ملک مطابق سعودي کې هنن پهله ذوالحجه ده لیکن په پاکستان کې کېدای شي سبا شي او داسې نور ملکونو کې نو چې کله کوم ملک وي سعودي په سبا نه ځي هر ملک خپل تاریخ دی نو چې کله وي هغې مطابق 3 ورځې دا وظیفه وکړئ اسانه وظیفه ده د مازدیګر د لمانځه نه پس به څه وکړئ مازدیګر لمونځ چې څنګه وکړئ په هغه ځای به ناست یې ښځې که سړي چې کوم ځای لمونځ وکړي سړی خو جومات کې و ښځې په کور کې ظاهره نو څه به وکړئ 3 ورځې مسلسل د مازدیګر لمانځه نه پس به څه وکړئ 11 پیرې به درود شریف وایي درود ابراهیمي او بیا به ورپسې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر دا به 314 پیرې 313 بار بیا به 11 پیرې درود شریف وایي او بیا به وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا 314 313 به دا وایي اول ځل باندې شروع کوئ اعوذ بالله بسم الله ورسره نور بیا دغسې او اخیری کې بیا درود ابراهیمي 11 پیرې وایي او بیا به د خپل حاجت لپاره ښه د زړه نه دعاګانې وکړئ ښه د عاجزۍ سره انشاءالله تو ګوره چې ناممکنه حاجات به انشاءالله پوره شي ټول کال به د بهترین خوشحالۍ سکون راحت وي الله تعالی مو خوشحاله باندې مالک الله مو د غمونو تکلیفونو مصیبتونو پریشانونو ساته و آخر دعوانا الحمدلله